نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایماندارو، ځان وساتئ د ډېرو بدو ګمانونو نه. بېشکه بعضې ګمان دا یو ګناه ده. جاسوسي مه کوئ، د چا په عیوب پسې مه ورپسې کېږئ انفرادي، او په شیشه دې د چا سپکې څوک نه وي، عیب دې نه بیانوي، غیبت دې نه کوي. بعضې ستاسو د بعضو خوښوي یو کس تاسو نه ده چې وخوري غوښه د ورور خپل په داسې حال کې چې هغه مړي، تاسو به دا بد وګڼئ، د ده کار او د عمل به بد وګڼئ. ویې لګئ د الله نه بېشکه الله توبه قبلونکی مهربان. دنیا کې مختلف ګناهونه دي. څه ګناهونه داسې چې هغه د انسان د دایرې کې په خپله وي او هغه متعدي نه وي، نو هغه ته د ضرر رسوي او بل چا ته څه پریشانی نه. او څو ګناهونه داسې چې متعدي ګناهونه، هغه انسان وقتی طور په هغې باندې ځان خوشحاله کړي، خو لیکن هغه تجاوز وکړي بل ته، او چې کله بل ته ورسېږي هغه ډېر زیات خفه شي. او د معاشري او د خلکو په نظر کې د یو انسان چې هغه خلکو ته یو سړي ته پاک ښکارېدلو هغه دې مشتبه کړي یا یې داغدار کړي. هغه آفتونه بیماري دا ژبې دي. اگر که امام غزالی رحم الله فرمایي د غیبت کله په زړه باندې هم کېږي، الغیبة القلب، وایي غیبت په زړه باندې هم کېږي. محفل کې یو سړی د چا خبر وکړي، چا صفت وکړي، او دی په زړه کې خفه شي، د ده په دې مخ باندې اتار چړاو راشي، نو بس خلک پوه شي چې لکه دا سړی په دې خفه شو. مطلب دا دی چې ده د عیب بیانول غواړي، خو بیانوي نه، او په زړه کې کرل دی. بلکې د دې ژبې د آفت دا ډېر خطرناک آفت دی، آفت اللسان. د هر چي دپاره آفتونه د ژبې دپاره آفات دي. خلک وایي نه د هر چي آفتونه د علم آفات دی، د ژبې آفات دی. د ژبې دپاره ډېر لوی آفات دی چې د هغې بې شماره ګناهونه یې د هغې نه صادرېږي، خو لیکن دا سړی پریشانه کوي. د دې وجې نه کله چې انسان د چا غیبت وکړي او هغه ته خبر شي، هغه زه درمل شي. په دې وجه باندې نبي علیه السلام فرمایي، امام طبراني په سند جيد نقل کړي د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صمت نجا. او دې حدیث امام طبراني جيد ویلي چې یو سړی غلی شو په محفل کې د چا په باره کې، چا په نور ځانه چې چوپ پاتې کېدل ښه کار دی، ښه کار نه دی. څه خلک چې کوم دي هغه بدي ګمان دي، خبرې نه کوي، خو چې کوي داسې بکواس کوي چې حیران به شو. او څه خلک داسې وي چې هغه خبرې کوي، ښې خبرې کوي، سړی چې ټول ورځ کې خبرې اورېدلې. خو لیکن څه خلک داسې دي چې هغه خبره کولاوهي چې بس د ګناه نه شروع. دا د هغوی دپاره وایي چې من صمت نجا. څوک چې غلی شو نو دې کامیاب. او دا وجه یو صحابي دی عقبه ابن عامر رضی الله عنه، هغه راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې قال قلت یا رسول الله چې من نجاتو، د نجات لپاره اسباب څه دي او ذرایع څه دي، او د خلاصي او د کامیابۍ دپاره څه داسې یو طریقه ده چې هغه مو استعمال. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي امسک علیک لسانک، خپل ژبه دې په قابو کې.
کله چې خپل ژبه قابو کې کړه ته به د غیبت نه، چغلۍ نه، د بهتان نه، د الزام تراشۍ نه او د چا د زړه د زخمي کولو نه به بچ شي. نو بس خپل ژبه دې قابو کې کړه. امسک علیک لسانک ولیسع بیتک، او زیات وخت چې دی نو دا په کور کې دی راوړه، ډېر پالتو مه کوه، اخوا دې خوا ډېر مه کوه، بس کوم کار دی هغه کوه کوم دیني فرایض دي. نور نن پاغه ځي کې نه پاغه ځي کې چاپېره ګرځي، سهار شي ماښام شي او نه څه کار یې نه څه روزګار یې. وابکې علی خطیئتک، او په خپل ګناه باندې ژاړه. دا درې خبرې چې به تا کې راغلې ته به نجات تمومې، ته به پاک شي، ته به ستر شي، ته به کامیاب شي. دا امام تبرینی نقل کوي، اگر که سند کې ضعف شته دی لیکن د ژبې مبارک نور روایت کثیر دي، نو هغه چې دې سره ولګي بیا قابل نقل دی. نبی علیہ السلام ورته درې خبرې د نجات ښودلې. یو د خپل ژبه قابو کې کا، چې ستا ژبه په قابو کې وه ته به کامیاب یې. دویم مطلب دا دی چې زیات تر پالتو محفلو ته مه ځه، هغه محفلو ته مه ځه چې پکې سړی خطا کېږي او سړی لاره ژبه هر څه پکې خطا شي. او دریم په خپلو خطاګانو باندې ژاړه. نو کله چې دا سبب در پکې راغی، دا اسباب در پکې راغله، ته به کامیاب شي، نجات به بیا لہذا نن مونږ په خپل ګناهونو ژاړو، په دې وجه باندې په دې یو غټ غم کې اخته یو چې زبان ډېر غلط استعمالېږي، ډېر غلط خبرو والا ډېر دي. ما بېګال چې په جنازه کې ویلې چې پخوا نه تاسو پته ده په مليانو کې مقررین نه وو، بری صغیر بس تبانی هم ډېر غټ غټ مقررین چې دا نه اوس خاص خاص مقرر وو. شورش کاشمیری مقرر وو، عطا الله شاه بخاری مقرر وو، ابوالکلام آزاد چې کوم مقرر وو، یا دغه شان یو څو کسان چې دا مقررین حضرات بیا وروستو کې لږ زیات شو. اوس الحمدلله ټول سینو مقررین دي. بے تپوسا ماما ګڼې درګڼ چې کوم یې فارجي کې پاسي بر نه کپاسا چاته ویل نه پاسا شروع کواتا ډېر به د بکار یې مړې نه ونی څه کېنه ته چا پاسولې. خو د زبان تحت څومره چې دې زبان په باره کې نبی علیہ السلام او قرآن او حدیث خبرې کړي د قابو کولو، دومره زبان بې لګامه دی، روان دی، خبرې کوي لګیا وي. او الحمدلله اوس خو چې موږ خبره شروع کوو نو که د منبر په سر باندې شروع کړي نو د دې نه به شروع کړي چې خلک ګډوډ شي، مختلف شي، اختلاف راشي. خلک چې کوم دی نو دې ائمو حضرات ته سپک وګوري، دا مشران چې کوم دی سلف چې کوم دی د خلکو په نظر کې سپک شي، شروع خبرې شوي ده. مولوی صاحب منبر ته راپاسي شروع د دې نه کوي، په دې مسه کېږي، په دې مسه نه کېږي، دا کېږي، دا نه کېږي، دا ناروا دي، دا روا دي. هغه ناروا او روا چې کوم حقیقي دی هغه نه بیانوي. قبر په خوا کې پاسه بس شروع کوم د چا نه اختلافاتونه په محفل کې شروع کړه، د اختلافاتونه سورۃ فاتحه کې اختلاف شروع کړه. ما تصویر کړ یو کس ما ته ویل چې یو پروفیسر صاحب او ډاکټر صاحب یو شیخ صاحب دی، هغه 15 کیسټ چې کومه په سورۃ فاتحه کې کړي. ما ورته ویل چې شه ده زنه منم، زګنه منم چې زه خو دې بیکاره مولای یم، خو زما مداله په سورۃ فاتحه باندې څه تفسیر نه دی کړی. چې څومره به ما ځان کړولی دی او ما څومره لیکل کړي دي، په 1998 کې ما لیکل کړي. زه اوس هغه لیکل روانم چې لکه په اول کال فارغ شي کنه دومره لیکل قسم دی کړی چاپ لاګو دي. ما اوس نه لیکلي، دا اوس چې لیکل لا څه چې کېږي دا ټول هغه دي. په 1998 کې ما لیکل دي، په 1998 کې. خو په هغه وخت کې ما ځان دومره ستړی کړی دی چې په یو مسله باندې ما 50 او یا کتابونه کتلي. ټوله شپه ټوله ورځ به ناست کتاب بل کار دی، نور څه کار روزګار نه. دا خو پکې جرګې مرکې راځي کو راځي. نبي علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې را فقاهت کې مخکې د سیادت نه حاصل کی، کتاب علم کې نقل کوي وای فقاهت مخکې د سیادت نه حاصل کی. چې ته خلک وایي چې ما دا مسله ده دا مسله دا نه، مخکې ځان پوهه کا، ځان یو کمال ته ورسوه او مطالعه باندې. دغه نه ته فارغ شې شروع کې په اختلافي مسلو باندې فارغ شې، ناول ځان پوهه کا، کتابونه خو وګوره، ځان ستړی کا. بس بیا که ته جرګوله دی او که مارکوله دی او کار سره دی نو تا ته مسله دومره جوړېږي.
بیا کتاب کې راوخله یو نظر پې ته واچې نو بله چې 10 ګنټې ګورې نو ستا هغه یو نظر بس کافي دی به ته صحیح کتلی نو ما ورته وایي دا څنګه 15 کیسه راوړه یو کیسټ یې ولګو د اول سر مې واورېدلو ما زه د اخر ولګو اخر سر مې واورېدلو بس صرف سورة فاتحه وویله هغه یې شروع وه په چا باندې په وګړو دا خره دي او دا سپي دي او دا ګیدړ دي او دا هغه دي دا دغه تفسیر یو کیسټ ختم شو ما لا بل ولګوه اول سره هم دغه ختم شو درېیم سره څوارلس کیسټې کې اول اخر اوره دقه جاخي دي څه سورة فاتحه به کم ده بسم الله پکې کم ده الحمدلله پکې کم ده ایاک نعبد پکې کم ده ایاک نستعین پکې کم ده اهدنا الصراط المستقیم پکې کم ده آمین پکې چرته ده فاتحه پکې چرته ده څه وایي د فاتحه اسرار رموز آخري کیسټ 30 منټ ہے نه مالستا استاد 30 منټ په سورۃ فاتحه باندې ټوخي کړلی ټوخي عمل 30 منټ به باز کړی نه ما یو د تفسیر او یو د تفسیر وایي تفسیر پیژنې وایي تفسیر چې ګنې قندهاري هغه د تفسیر وایي د شیطان او د قندهاري یارانه و یو ته ځاله کده مقابله کو وای څنګه وای ته ما په شاکې او د سندراوي ما او زه به تا په شاکوم سندراوي چې صبر سندره ختم شوی د سره باندې کوزو وای زه ټیک تا شیطان ته ویل زه تا به په شاکوم صحیح ده شیطان په شاکړه دی هغه شروع کړی د پښتو د اردو څخه سندري او ته یادې ټولي ختم شي یو ګنټه کار ختم ول ختم شي ول جاو ختم شي ویل خان اوس زما نمبر دی کنه چې ستا نمبر دی زه بس ټیک کړ سار مو شروع کو ستا غوځه سار نو سار په شاکړه دی زه سار شروع کړل چې دغه یو ټکی وي تنانا ها ما خام شو الکه سندره نه کېږي خو دا خو زه ولې در بابو ستاره خطر برابر وو الکه در بابو ستاره تر برابرې ول چاو بس سړی گزار کړو تفسیر راځي نه یو تفسیر دی یو تفسیر ده تفسیر دې ته ویل کېږي چې بس الف لام میم ذالک الکتاب او زرداری دې سره او پلانکې دې سره او پلانکې دې سره او پلانکې دې سره او هغه دې سره دې تفسیر وي الف لام میم وي ذالک الکتاب شروع کې پتا باندې په بل باندې تفسیر وي الف لام میم الله فکلم نے معنا دي حروف الګ دې ته حروف مقطعات وي دا حروف ځان لوستل کېږي د دې حروف څه معنا ده دا رموز القرآن دي دا اسرار القرآن دي دا پلانکې شه ده دا عبد الله ابن عباس دا ترجمه کړی دا ابو بکر صدیق دا معنا کړی دا پلانکې دا معنا کړی دا وایي کنه دا اعجاز القرآن دی د قرآن چیلنج دی مقابله ده چې راشه چې د دې ټکونه قرآن جوړه ته مقابله وکړه نو تا خو الف لام میم ذالک الکتاب او پلانکې دي چې او پلانکې دي چې پلانکې دي دا په الف لام میم کې دا به څه شي کوي خبرم دا جبه ده نن چې شروع کیږي د منبر په سر باندې د غیر نه شروع کیږي د نیکو په ځای بدی بیانېږي پار محفل کی پاسا جنازه کی پاسا فاتحه کی پاسا تعزیت کی پاسا بلدی کی پاسا شروع کیږي نه دې خبر وکړه ظالما چې خلکو ته لږ څه فائدہ ملاوي شي خپل جواب کنټرول کی خپل سوچ په کنټرول کی خپل ځان په قابو کی لہذا دا جبه دا ذکر ورته وایي چې نجات ګوري نو جبه دې په قابو کیږي محفل زیات تر کور کیږي او بیا په خپل ګناهونو جاړه بس دا به قابو شي لہذا دغه آفات یو آفت خطرناک آفت چې قرآن دا غي ذکر کړی دی په کوم الفاظ باندې د دین د پته لګي دا څومره لوی خطرناک شی دی چې ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه غیبت څه شی دی غیبت دې ته ویل کېږي چې د ورور مسلمان یو عیب او دا خبره بار بار کوم یو عیب دی دا غینه کور ته تاوان دی یو عیب دی دا غینه محلې ته تاوان دی یو عیب دی دا غینه وطن ته تاوان دی یو عیب دی دا غینه اسلام ته تاوان دی دین ته تاوان دی هغه هر ځای کې بیانوا هر ځای کې بیانوا چې خلک بچي کور کې بیانوا محله کې بیانوا تقریر کې بیانوا دا فکر لکه مرزا غلام احمد قادیانی دا عیب دی چې هغه خاتم النبوت چې کوم دی نه مني هر ځای کې بیانوا کنه دا احمد پرویز چې کومه دا عیب دی چې هغه منکر حدیث دی د پلانکی بدعتي چې کومه دا عیب دی چې هغه بدعت پرچار کې ځان جو ساتي د پلانکی دا عیب دی د قران منکر دی دا د قران چې کومه د منع د لپاره پرچار کې ځان جو دا وایا فرض کی وایا دا چې چا نوم با پاغه په دا انفرادي چې کوم اعمال یا پکې نه وي ابنه یو د انساني انفرادي اعمال عیوب دي
ته تقریر کې بیان کې د اصلاح په شکل باندې کې نو خدای چې توای یاره الګ د سود نظام ساتي د جواری نظام ساتي څه خلک داسې دي څه ګناهونه کوي دا ګناهونه ډیر مضر دي خیر دی لیکن کته دا هغه عیب بیانې کنه هغه د حد درجه ګناهګار دی خدای ګناه انفرادي دا سره تعلق دی د غیبت وي دا پاک او دا غیبت مبارک نبی علیہ السلام فرمایي صحیح مسلم د ابو هريره رضی الله عنه چې کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه علامه طبرانی په خپل تفسیر کې نقل کړي دا تفسیر دی الکبیر تفسیر کبیر په دنیا کې یو تفسیر کبیر د امام فخر الدین رازی دی یو تفسیر کبیر د امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دی خو هغه د تفسیر نه دی هغه د خاص آیاتونو تفسیر دی او یو تفسیر چې کوم دی هغه امام طبرانی نقل کړي هغه تفسیر کبیر وایي امام طبرانی نقل کړي چې عرض د مراد څه دی د ټولو نه اوچت عرض باندې حمله غیبت ته وایي د ټولو نه چا په عزت باندې حمله کول دا غیبت ته او دا اهم شاخ دی اهم شاخ ځکه چې قرآن د هغې ذکر په داسې الفاظو کړی دی چې د مړ ورور غوښه خوري د نسبي ناسې ورته غوښې دې ټوکړې را کټ کې تا ته به هندوان هم وایي ته غلط سړی تا ته به سیکان هم وایي ته غلط سړی تا ته به یهود هم وایي ته غلط سړی تا ته به عیسایان هم وایي ته غلط سړی مسلمانان خو پرېږده ټول خلک په دغه ځم بیانوي مطلب یې دا شو چې یاره واقعي خبره ده چې په محفل کې څوک د چا عیب بیانوي نو په حاضرینو کې د زړه په سوچ چې کومه متوجه خلک وي هغه ټول چې کومه دا خبره عیب ګڼي چې دا ډېر غلط کار دی دا مه کوه دا ډېر غلط کار دی یاره مونږ نه شو کولی الله دې مونږ له توفیق راکړي زموږ یو مولوي صاحب هغه هغه جګړه کولی ته به تښتېدو د محفل نه الله دې له جنت فردوسو کې وفات شوی دی هغه یو ځل یو کس هغه ورته موږ ته پلانکي اوس نه ګرځي و د دوی سره ګرځي هغه ورته لکه بس دی ویل زما نور ما ته مه وایه ستا سره ګرځم ویل ولې و یو ځل مې معافي ټول خلکو نه غوښتل بیا نه شم غوښتی څنګه معافي دې غوښتل ما څنګه معافي دې غوښتل ویل مړه خو چې ما ته پته وي چې چا چا غیبت مې کړی دی ویل په ټولو پسې راافسر شوم پسې لاړم او ورته بس کېناستم ما ویل که معاف کول دي خو که مې زه معاف کړې زه دې به پروت یم خو یاره عقیده څه وایي ویل ټول مې معافي غوښتل او د هغې نه بعد مې د غیبت نه وکړ تا سره چې ګرځم ته مړه پردۍ خبرې کوې د دې وجې نه زه دغه شی نه شم کولی ما هلته امام بخاري امام بخاري چې دا آیت کریمه واورېدلو که نه هغه چې دا آیت ما واورېدلو د سورت حجرات علامه قسطلاني ارشاد الساري کې نقل کې مقدمه کې و چې دا آیت کریمه ما واورېدلو چې من سمعت ان الغیبة حرام چې کله ما واورېدل چې غیبت حرام دی مضر دی چې يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهته ما غیبت نه لري ما اخترت من سمعت ان الغیبة حرام چې ما دا واورېدل چې غیبت حرام دی در دې اثر په چا باندې زیات دی د دې اثر په ښځو ډېر زیات دی په ښځو باندې امام غزالی احیاء العلوم کې په آفت اللسان کې هغه بشماره روایت راوړي څه ضعیف څه کمزوري څه حسن څه موضوعي دي پکې هغه موضوعي نه بهر چې کې مجموعي لحاظ چې راغونډ کې نو هغه حدیث قابل نقل دي چې هغه دا بیماري په ښځو کې ډېره زیاته ده او په هغه ښځو کې هم ډېره زیاته ده چې کومه ښځې هغه ځان ته نیکوکاره ښځې وایي عباداتو کې مشغولې وي په ذکرونو کې مشغولې وي لیکن هغه هم د غیبت د ټول نه زیات دی ځکه چې دا خو د یهودو بیماري او ښځو ته منتقل شوه سړو ته منتقل شوه خو په ښځو کې ډېره زیاته ده او د هغې مبارک یو حدیث امام طبرانی نقل کړی دی امام احمد هم نقل کړی دی او ابن ابي دنیا نقل کړی ابن مرزوی نقل کړی دی د انس رضی الله عنه نه نبی علیہ السلام ته دو ښځو مبارکې اطلاع راغله چې یا رسول الله هغوی باندې روژه ډېره زیاته ګرانه شوې نبی علیہ السلام ته د وحي په ذریعه باندې پته لګېدلې ده یا الهام شوی څه شو ول پرېږدئ کیبه روژه به نه ماتئ بیا څوک راغی یا رسول الله حالات ډېر خراب دي نه به ماتئ روژه کله چې په درېیم ځل باندې هغه حاضرې شوې نو ورته تاسو غوښه خوړل ده تاسو ضرور مسلمان غوښه خوړلې ځکه د باندې روژه سخته شوې ده دا خبره صحیح ده په پېشمنۍ کې چې غوښه وخورې که نه نو روژه به باندې سخته وي تاسو پېشمنۍ کې چا ولې ولې خورئ ځکه چې هغه انسان
سګې کینا اندرون کې ولا سو وچینا هڅه غوخه وخوره کنه بس خپل دی وچی بس دا وی کاته خراب ول غوخه خپل ضرور مسلمان موږ غوخه نه خورلې وای خورلم دا هم په دې روایت کې د ابن ابي دنیا او ابن مردويه په تفسیر کې چې رسول الله ته الټي وکړي او چې کله دغه ځنه الټي وکړي نو د وینې ټوکړي واچولې د وینې ټوکړي منجمد ټوکړي واچولې اینه وای دا تاسو یې نه خورل غوخه خورل چې نه ودا نه حیران درې دا سړي دا د اعجاز په شکل کې رسول الله ته خودل دا هغه ضرور مسلمان غوخه د تاسو خورلې دا غوینې رسکلم دي نو څنګه تاسو چې کوم دی وایي چې موږ غوخه نه خورلې د غیبت په وجه باندې انسان ته ژوندۍ باندې کنه بوج راځي لوټ راځي روزو تګرانیږي منځو تګرانیږي ژوندۍ او تګرانیږي ژوندۍ د بل چا عزت چې کنه په مال کولې دا د دې بیماری نه ځان ساتي ډېر خطرناک بیماری ده او بیا د امام طبرانی نقل کوي بخاری مسلم پر روایت کې سردال الفاظ نشته چې نبی عليه السلام مر رسول الله القبرين نبی عليه السلام دو قبرونو په خوا باندې راغی تاسو ته پته لري چې دوه قبرونو ته ډېر عذاب دي تکلیف دی سخت دا یو کس په دې کې چې نه دبا تاسو مثال ځان نه ساتو عذر نه یو عذر دی کنه عذر خدای نه خبره ده عذر نشته بیا هم تاسو مثال ځان نه ساتي د دارو نه ځان نه ساتي تاسو مثال د وچولو اهتمام نه کوي او دا بل د بچوغلی کوله نمیمه چغل خورو د فساد جوړو ماحول او معاشره کورو تباہ کول او په یو روایت امام طبرانی کی امام احمد په سند جيد باندې نقل کړي د انس رضی الله عنه نه نفاقی داری چې پکانه یاکل لحوم الناس دا یو کس یو د لحوم الناس په چغلې کې غیبت راځي په چغلې کې غیبت راځي ځکه چې تبلتا د دې سړي عیب بیانې دا غیبت څنګه نه د امام احمد پر روایت کې هغه چې دغه سکواله د خلکو غوخه خوړې ځکه عذاب قبر د معلومه ده چې د عقیدې نه بعد عذاب قبر دا راتشم اجازه په ادمي احتیاط په غیبت په چغلې اواز روایت کې زکات نور کول په وجبانی او نور ګناونه پته نه لګي چې کم کم ګناه باندې سزا ملويږي دا داسې مبهم پاتې شوی دا سکواله د خلکو غوخه خوړې ذکر الله تعالی په دبني قبر تنگ کو عذاب ولور کو سخت عذاب ولور او دا غلط فهمي لري کوي یو باز خلکو کې دا غلط فهمي ده چې هغه ګناهونه کوي او ورسره غیبت هم کوي چغلیم کوي دروغ هم هر څه وي او یا په ځمن کې وای چې الکه زراشه زو صدقه وکم او خیرات وکم او ځاله پټه توبه واسطه توبه نه قبليږي دا حقوق الله باندې تعامل کړل نه په حقوق العباد کې عمل کړل حقوق العباد الله تعالی نه معاف کوي درې دیوان دي درې دفتر دي نبی علیہ السلام فرمایي الله سره یو دفتر هغه دی چې پاک الله تعالی انسان د سر نه معاف کوي هغه ته دفتر د بغاوت وي هغه ته دفتر د شرک وي انا معاف کیږي او کفرت کې شرک چاته معاف کېدل نو ابراهيم علیہ السلام په سفارش باندې خپل پلار ازر ته معاف کړی او کچر ته معاف کړي نبی علیہ السلام ابو طالب صاحب چې هغه په الله تعالی باندې معاف کړی نه معاف کو شرک نه معاف کیږي د دیوان او دفتر د چاوي د بغاوت وي او دویم نمبر دفتر چې نه هغه د حقوق الله دی او حقوق الله کې کوتاهي وشي نو لمن شاء د چا د پاره چې الله وغواړي ناغه ته معاف کوي او که توبه وایستله د شرک نه موحد شو توبه وایستله د ګناهونو نه او نیکو کار شو بس معاف شو د شرک لپاره توبه دارا توحید شرک پرې خودلو په دې شی عمل ستومانه دي خپې مان دي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا او موحد شو اند عزم کو چې بس توحید برقرار دي بدغه توبه ده او په حقوق الله کې توبه دار چې ګناه پرې خودل ستومانه خپې مان شو عزم یو کې بیا بنه کوم یا الله ما وبخي بس توبه وشو لیکن په حقوق الله کې دریو خبر سره سلورمه خبره چې نه توبه نه قبلي هغه سره اداري داغه نو معافي وړي ما معاف کا او هغه شخصي معافي غواړي شخصي او کفاره کدي معاف نشي دغه دیوان الله تعالی نه معاف کوي الا دا شاذ نادر کفاره الله تعالی هغه بنده راضي کی نه کېدې شي دا یقیني نه ده کېدې شي د چا په باره کې دی یا داري چې ټول رسو
د وفات نه بعد چې سړی مړ دی او تا یې غیبت کړی دی هېڅ یو چاره نه جوړېږي د معافۍ ځکه دا خو وراثت نه دی ته د وارث نه د معافي وغواړې د زوی نه معافي وغواړې نو دا کېدلی شي ته استغفار کوي یا الله ویې بخښي یا الله ویې بخښي یا الله ویې بخښي معاف یې کړي بس دا خپل ځان سره دعا کړي که نه هغه ته استغفار کوي خو بله ګناه کې دا ځای نشته ګورئ صرف په غیبت کې چې د هغه دپاره څه کوه استغفار غواړم کېدی شي دا یقیني نه ده کېدی شي چې الله تعالی تا معاف په دې وجه باندې د خپل زبان کنټرول کې کوي دا غلط فهمي د دماغ نه لرې کوي چې زنانه اکثر دا غلط فهمي ده چې هغوی راشه د یو خور چې کوم غیبت او چغلي کوه او بیا چې کولی څه صدقه او خیرات یا څه تحفه ولرې څه زکات وشو یا راشه جوړه وسوکه السلام علیکم او خبر وشو نه معافي به دې غواړې خور ستا مې غیبت کړی دی یا په دې انداز کې ورته وایي چې خور که ستا مې چېرته غیبت کړی ما معاف کړو بیا هم کېدی شي خو لیکن په دې کار نه کېږي چې ته وایې چېرې ما خیرات وکړو صدقه وکړه تحفه مې ورکړه زه یې معاف کړم نه تا نه معاف کوي او بیا په زبان باندې هم دی په زبان باندې او په اشاراتو باندې په زبان په ژبه هم غیبت کېږي په اشاراتو هم کېږي امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها د طبراني په روایت کې خدا لري چې یو عام ښځه وه د هغې باره کې خبره کړې ده لیکن په باقي نورو سیاستو کې دا چې نه صفیه رضی الله عنها ده هغې رضی الله عنها قد نه صفیه رضی الله عنها د حویی د اخطب چې کومه لور ده د یو یهودي عالم لور ده او په خیبر کې د ټولو نه اوچته زنانه وه دغه هغې خوب هم لیدلی و نبي علیه السلام ته وحي هم راغلی چې نکاح به ورسره وکړي د رنګ نه انتهایي ښایسته وه د خوی نه هم ښه وه حد درجې هوښیاره ښځه وه خو لیکن د قد نه لږه ټیټه وه نو امهات المؤمنین عایشه رضی الله عنها هغې یو ځل د هغې په باره کې خبره وکړه نو د لاس اشارې وکړې نو غیبت به د لاس باندې هم دی وایي د لاس اشارې وکړې یعنې داسې یو لیش ته نبي علیه السلام څخه خفه شوی تا د پته ده نو په دې روایت په طبراني کې تا غیبت وکړو اغبطتها تا غیبت وکړو دا ټیک نه دی او بیا د هغې صفت شروع کړو چې هغه خو داسې بیبي ده تا ته پته ده چې په خیبر کې کله هغه ما ته میلاو شوه زما ورسره نکاح وشو ما آزاده کړه او زما ورسره نکاح وشو نو ما ته وویل چې ګوت لږ ساعت د اسلام شوی دی د ایمان چې کلمې وویله نور زما د سیرت نه او زما د زندګۍ نه خبر نه دی خبر نه ده لږ ساعت زما سره شوی دی خو په لږ ساعت کې د هغې ایمان دومره مضبوط و چې دا ما ته پته څومره مضبوط و ما ته یا رسول الله ته به نن د دښمنه کې چې ولې په هېڅ طریقه باندې یهود ما تا سره نه پرېږدي په هره طریقې ما به مړه کوي ما ژوندی وړی شي ژوندی به مې وړي ژوندی مې شي مړه کوي به مې خو ځای ماسې نه چې تاسو ته تکلیف ملاو شي او واقعي ابن سعد نقل کوي چې په هغې شپه باندې یهودو ډېر غټ سازش کړی و ډېر غټ سازش خو لیکن را ونه رسېدل نبي علیه السلام ورته چې دا اشاره دې باندې به هم نه کوي چا پسې به ژبه نه راوباسي چا پسې به خاندې نه چا پسې به سترګه نه وي چې سترګه وایي چې دا سپک سړی دا ډیس سړی روزي به نه وي دا به نه کوي دا به نه کوي دا ټول صفت نن سبا موږ په دې کې یو که نه رښتیا وایي نرم دي ښځې دي موږ ټوله سیل نه یو دا ټولې خبرې چې کومې دا سري دا د غیبت په باب کې دي په دې وجه باندې الله دې دې بیمارۍ دې موضرې بیمارۍ موږ بچ کړي او خصوصي طور دی الله تعالی په دې کورونو کې ناستې زنانه دا بېکاره بېروزګاره الله دې د دې غم نه خلاص کړي ځکه دا خو بېروزګاره بېکاره دي او چې څومره بېروزګاره خلک یې معاشرې لپاره ناسور دی جیبون ته واچوي د کاروبار د حکومت وګوري خبره شوې بېروزګاره سړی همیشه تخریبکار زما کار دی زما یو مسله ده اوس یو مسله ګورم نو چې زه مسله ګورم یو کتاب راله بل کتاب راله زه دې ته جلد جوړېږم چې د خلاف سوچ وکړم د خلاف سوچ وکړم یو سړی په خپل روزګار کې لګیا دی غریب دې په منډي وي دې په منډي وي لیکل کې هغه دې خبر نه خبر دی خو چې دا بېروزګار یې کنه دا خوار پیړه او خوار پیړه دې د بېروزګار بس دلته کې نه بچا خلاف سوچونه وکړو الته کې نه چا خلاف سوچونه وکړو په کور کې نه چا خلاف سوچونه وکړو دا څه وکړه نه په روزګار باندې شه په خېګړو کې کېنه په جرګو کې کېنه په خبرو کې کېنه کلوري سم نه کنه خاص سوچ وکړه تلاوت کوه قرآن ذکر خم محفل کې خلکو ته کېنه چې ښې خبرې ستانه ذکر او ته زده کوي او چې کله ته دې یوازې ناستې کنه یوازې سوچ شروع کړي نو به دغه سوچونه به کې یاره پلان کې دې کول غواړي ته خدا دې چل پکاره دې چې اوسه هغه جړی کله مزدوري کړه سعودي عرب ته تللی ځان یې ستړی کړی دی ته دلته ناستې تا در پلارو د نیکه نه جایداد پاتې شوی اوس مکې ته هغه خرڅولې
ها او هغه تللی هغه ځان ستړی کړی دی هغه خولي خپلې به یې ولي او ته وایې چې نه د ده سره وخت چې کومه دی دا پکار دی پیسې ته اخیستل غواړي دا وجل پکار دي دله د پیسې ولې رالې ده د حرامو د حلالو تمیز د وروسته کې اذان له خبره ده تا سره ته هم حرام خورې بله حرامونه به در سره وي پیسې مه وایې چې هغه حرام خور دی لیکن هغه محنت کړی ته محنت وکړه نو دا چې کله داسې شي که نه دا تش په سوچونو فکرونه شي دقه سوچونه غلط سوچونه غلط فکرونه غلطی نظریې غلط زبان استعمالول غیبت چغلي دا شي الله دې ټول په روزګار دا بے روزګاره بوډاګان چې کوي دا د الله په روزګار کې چې منځونه شروع کړي تلاوتونه شروع کړي ذکرونه شروع کړي او دا ځوانان چې الله په کاروبار باندې کې پیسې ګټي